أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. سورة نساء آیات نمبر 22. ولا تتمنوا او تاسو تمنا مکوي ما د هغه څه فضل الله چې فضیلت ورکړي دی الله تعالی به فاغسا بعضکم بعض استاسو لر على بعض پر بعض باندې للرجال نارینو لر نصیب حصد مما د هغه څه اکتسبو چې دی کسب کړي وللنساء او شذ لر نصیب حصد مما اكتسبنا د اغنه چې دوی کسب کړي واسأل الله او سوال وکي د الله تعالی څخه من فضله د الله تعالی د فضل ان الله كان بكل شيء عليما یقینا الله تعالی کان دی بكل شيء عليما په هر شی باندې کامل علم لرونکی. د دې آیات د مخکې آیات سره ربط دادی په مخ کې آیات کې دوه قسمه تصرفات الله تعالی منع کړه. یو تصرف مالیو چې تاسو یو د بل مالونه په ناحق باندې مخوري، او بل تصرف نفسیو چې تاسو یو او بل مقتلوي. پر روانو آیاتونو کې الله تعالی د دغه دوه بدو اعمال او اسباب بیانې چې دغه عمل چې انسان د بل په مال کې تصرف وکي او یا د بل په نفس او ځان کې تصرف وکي غیر حق، د دې اصلي عمده شی هغه حسد دی. را روانو آیاتونو کې الله تعالی د حسد بدی بیانې او د خپل بندگانو ته د الله تعالی د فضل یادونه کوي. د دې آیاتونو شان نزول کې ابن کثیر رحمت الله علیه او نور مفسرین را نقل کړي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ام سلمہ رضی الله عنها د نور شذ په وکالت راغله او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه دا پوښتنه وکړه چې دا څه وجه ده چې د نارینه پر موږ باندې درجه لوړه ده، دا چې د هغوی شاهدی کامل ده او زموږ هغه ناقصه ده. د یو نارینه په مقابله کې د دوه شذ شاهدی په میراث کې د نارینه حصہ تر موږ زیاته ده. دا غرنګ هغوی امامت کی که امامت صغراوی چې هغه د المانځي امامت دی، که امامت کبراوی چې حکومت دی، اذان کی، دا ټول وظایف نارینه در سره کی، جهاد کی، او په شذو کې دا نست. دا یو قول را نقل کړي. دوم قول دا را نقل کړي دي چې جن شذو ته دا سوال پیداو چې کېدلای شي چې دغه نارینه په دغه شانو کې زیادت پر موږ باندې دا د دوی د اعمالو د زیادت سبب وي چې د دوی ثواب به هم زموږ تر ثواب زیات. او یو بل قول یې به دارا نقل کړي چې بعضی شذو دا تمنا کړي و چې کاش کې الله تعالی موږ نارینه کې نو بیا به په دې جهاد کې شرکت کو او دغه عبادت چې نارینه کې دا به هم مشکو. الله تعالی په دې آیاتونو کې د دوی دغه تمنا یادونه کړي چې تاسو د هغه شی تمنا مکوئ چې هغه الله تعالی پر بعضو باندې فضیلت ورکړي وي پر بعضو باندې. یعنی کوم کمالات چې د انسان په خپل کسب نه حاصلېږي دته فضائل وهبیه وای، یعنی چې الله تعالی د خپل طرفه څخه کوم چاته یو فضیلت هبه کړي نو تاسو د هغه تمنا مکوئ. ځکه د داسې شی تمنا دا د انسان تر وسوته خبره او د داسې شی تمنا وکي چې تاسو په اختیار کې تاسو یې کسب کوئ او هغه اعمال. نو د اعمالو یو د بل تمنا سره وکي او یو د بل سره په اعمالو کې سبقت وکي په داسې شانو کې چې هغه تاسو تر اختیار وتلی هغه کې تمنا مکوئ. نو دې آیاتونو کې د دې خبرې یادونه وسو. او بل دا چې الله تعالی دا و فرمایل چې اصل کې د اعمالو خبره کشذکم عمل کی کنرکم عمل کی د هر یو کامل ثواب. او ځینې روایت کې دا هم راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ورته و فرمایل
چې تاسو خاوندان کوم نیک عمل کوي تاسو په هغه کې د خپل خاوند سره کامل حصہ لرئ. یعنی دا تاسو د پاره یو اعزاز دی چې د عمل د کولو پرته ثواب درکول کی. دا تاسو اعزاز دی، دا تاسو کمزوري نه ده. او خبره پر اعمالو پوری ده، مدار د نجات اعمال دي. که تاسو عمل کوي تاسو په آخرت کې د لوړې درجه خاوندان یاست. کنارینه نیک اعمال کول نارینه بزي، نور ظاهری فضائل دا نور شان دا د نجات مدار نه دي. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم، یعنی تاسو ټول نارینه او شذو ته د الله تعالی دا حکم دی چې ملا تتمنوا تاسو تمنا مکوي ما د هغه څه فضل الله چې فضیلت ورکړي وي الله تعالی دغه فضائل وهبیه کی به پاغ سره بعضکم و بعض لرستاسو، مثلا نارینه تعالی بعضن پر بعض باندې، مثلا پر شذو باندې، پر شذو باندې نارینه ته فضیلت ورکړي. نو دا الله تعالی فضیلت چې ورکړي وي په دا کې تاسو تمنا مکو. د مثال په توګه نارینه کېدل، د نارینه دو چند حصہ کېدل په میراث کې، یا د هغه شهادت کامل کېدل، او د دې سما سوا نور کار په دې کې تاسو تمنا مکوي. للرجال نارینه ولره نصیب خپل حصہ ده د ثواب په آخرت کې، مما اکتسبوا د هغه څه چې دوی کسب کړی وي. وللنساء او د شذو د پاره نصیب خپل حصہ ده د ثواب په آخرت کې، مما د هغه څه نه اکتسبنا چې دوی کسب کړی وي. یعنی چا چې څومره عمل کړی وي د هغه عمل په اندازه به د آخرت په ورځ هغه ته ثواب ورکول کیږي. په دې مبارک آیات کې الله تعالی یو ډېر لوی قاعده بیان کړه. هغه قاعده دا بیان کړل دا فضائل دا درې قسم دي. یو هغه فضائل دي چې هغه ته په شریعت کې فضائل وهبیه وایي، یا غیر کسبیه فضائل چې د کسب او مهنت په ذریعہ نه حاصلېږي. دغه څه فضائل چې د کسب او مهنت په ذریعہ نه حاصلېږي په دې کې تمنا کول منع دي، ځکه دغه څه شي تمنا کول انسان په حسد اخته کوي. مثلا الله تعالی یو څوک په قوم کې په خاندان کې د لوړ نسب پیدا کړي، هاشمي وي، سید وي، نو بل څوک بیا په دې کې نه پیدا کړي. دا غیر کسبی فضیلت دی، الله تعالی یو چاتور کړي. یو څوک نر پیدا کړي، یو څوک بیا شذ پیدا کړي، او یو چاته بیا حسن او جمال ور کړي، سپین وجود ور کړي، او ځینې بیا تور پیدا کړي. د ځینو بدنونه غټي، ځینې بیا کوچني، ځینې د یوې علاقې پیدا کړي، ځینې د بلې علاقې پیدا کړي. دغه شیانو کې د انسان اختیارات نه چلی، دا د الله تعالی پر خپل علم او د الله تعالی پر حکمت باندې بنا ده. نو په دغه شیانو کې تمنا منع ده. دا ځکه منع ده چې دغه تمنا سړی کوي، نو اول د واره خو د دې تمنا غرض داوي چې دی هغه حسن چې بل چاته الله تعالی ور کړی دي، او یا هغه قومي رفعت او شرف چې یو چاته الله ور کړی سید وي او دی هغه حاصلې. دا ښکاره خبره ده چې دا خو نه حاصلې. نو دا نه حاصلې دو په وجه انسان آخر د هغه کس سره چې هغه کې دغه صفات ستا حسد شروع کړي، او د هغه سړي څخه د زایلې دو تمنا کوي، ما ته خو نه دی حاصل شوی، باید پلاني تم حاصل نشي. نو د زایلې دو په تمنا کې دته دوه نقصان رسیږي. یو نقصان یې دادی چې آخر قرار رفته د الله تعالی پر تقدیر اعتراض ورته پیدا شي چې الله تعالی ولې دا پلانې داسې کړی دي او زه ولې داسې نه یم کړی. نو چې کله د الله تعالی پر تقدیر ورته اعتراض پیدا شو، نو دا خو ایمان ته لوی صدمه ورسي. او بل تاوان یې دادی چې دای د هغه څخه د نعمت د زوال په تمنا اختصو، الله تعالی د نیکی خرابوي، د نیکی تباکی. حدیث کې راځي ایاکم والحسد، تاسو حسد مکوئ، فإن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب. تاسو حسد مکوئ ځکه دا حسد یقینا د نیکی داسې تباکی داسې خوري لکه څنګه چې اور دا وچ واشه سوزي او ختمي. دا اسی دا حسد دا د انسان نیکی ورسوزي. نو بل تاوان یې داوي چې نیک اعمال تباشي، دا دوه د آخرت تاوانونه سو.
او دریم تاوان یې د دنیا تاوان. د دنیا تاوان ادادي چې د حسد په وجه انسان مریض کیږي، ولی همیشه د پزړی کې دا غم احساسي چې ما ته ولې دا نعمت نه دی راکړل شوی. نو د دې غم په وجه وجود تم تاوان رسیږي. کوس د دې پر ځای باندې د دې ټولي مسلې تعلق د الله تعالی تر ذاته پورې ورکی او د ځان سره دا فکر وکي چې ما ته په دغه شي کې حسد کول څه ګټه کوي. الله تعالی زما رب دی، هغه په هر څه کې حکمت لري. که زه مثلا شزه پیدا کړې نو خدای الله تعالی په دې کې حکمت کېدلای شي، بلکې یقیني ده چې زما د پاره دغه حالت خیر. که زه نارینه وای کېدای شي ما د نارینه توب حقوق نه وای پر ځای کړی او زما د پاره زما نارینه توب د آخرت د عذابونو ذریعہ ګرځیدل. او یا یو کس ته حسن او جمال ور کړی نی نو هغه د ځان سره دا فکر وکړي چې دې کې د الله تعالی حکمت دی، ولیکې ما ته حسن او جمال را کړی وای نو کېدلای شي ما به غلط استعمال کړی وای او دغه زما حسن او جمال به زما د آخرت او د دنیا د بی عزتی سبب ګرځیدلی وای. دا چې الله تعالی ما ته نه دی را کړی، په دې کې زما د رب حکمت او په دې کې مصلحت دی. یا یو سړی مالدار نه دی پیدا کړی، مسکین دی، غریب دی، نو هغه په دې باندې پوسی چې زما رب زما د پاره دغه کار خیر ګڼلی. کېدلای شي چې زما د مرتیا په صورت کې ما د خدای ډیره نافرمانی کړې او زه د آخرت د عذاب او د دنیا د ذلت سره مخامخ شوم. نو زما د پاره زما رب چې کوم فیصله کړې ده د زما د پاره خیر. او کوم څوک چې به مالدار دی د هغه به الله تعالی په دې کې په امتحان او انعام کې اچولې دي چې کچېره هغه ته بیا فقر راغلی وای، کېدای شي د فقر په وجه په کوپر کې لوي. نو الله تعالی به هغه ته بیا فقر نه ور کړی. په دې وجه باندې یو سړی د لوړ خاندان پیدا کړي سید وي، صرف د سید خاندان د لوړ خاندان، باقی هیڅ خاندان پر بل خاندان باندې شرافت نشي حاصلوي. په عجمو کې خو قومونه یو پر بل قوم باندې فضیلت نشي درلودای. په عربو کې هم یوازې د پیغمبر علی السلام قوم دا د شرف قوم دی او دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په وجه او دا د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په وجه چې د نبوت خاندان په دغه قوم کې راغلي. نو کوم خلک چې په دې قوم کې راځي اسلام قبول کړي هغه افضل خلک سیدان دی. پیغمبر علیه السلام د هغوی په ارتباط باندې امت ته د دې وصیت کړی دی چې دا غوي احترام کوي. نو یو سړی د ځان سره دا فکر وکړي کزه په دغه قوم کې الله تعالی پیدا کړی وای کېدای شي ما دغه بیزتی کړي وای، زما د آخرت او د دنیا د ذلت ذریعہ ګرځیدلی. نو زما رب چې زما د پاره کوم فیصله کړی ده بس په دې کې زما د پاره خیر دی، په دې باندې راځي. بل وجه د دې دا ده چې کېدلای شي یو سړی یو چاته ګوري ظاهري، د هغه ظاهري حالت د ته شمال میر او خپل حالت د ته کمزوري او ضعیف معلومي. وکپا نفس الامر کې دقیق سړی متوجي سي دا د حالت کې دای سي د هغه تر حالت ډیر خیر دینه به پیښ. یو مثال یې زړه توایم، یو سړی وی مالدار وي، شبنګل لري، کاروبار برابر وي، لیکن بیچاره ته داسې یو مریضي ور پیښي چې دا خپل ډوډۍ هم نشي خوري. یو سړی بیا سهار څخه تر ماښامه په یو غره کې دا ډبرې ماتي، لیکن دا صحیح سالم صحت بدن الله ور کړی چې دا ماښام څونه ډوډۍ تکشي نه غونه خوړای شي او چې پریوزي بیا بيدی سهار په اطمینان راپورته کیږي. نو کوم سړی وګوري اصلي حقیقت ته نو دغه سړی حالت خو دغه سړی تر حالت ډیر خوندور، ولو کدا دالا وچ ډوډۍ خوري او د سهار تر ماښامه پر استړی دي، داغه سړی تر حالت ډیر خیر دی چې هغه بیچاره خو د هر څه لري خو د ډیرو پریشانیو سره مخامخ. داغه رقم یو سړی دی معمولی کاروبار دی، دکاندار دی، نو هیڅوک نه پیژني او یو څوک به ټول خلک پیژني، شهرت یې ډیر. نو که سړی نفس الامر ته متوجي سي داغه سړی چې ګمنام دی څوک نه پیژني دا په هر حالت کې په خیر د فتنو څخه خلاص دی، د امتحاناتو څخه خلاص دی، خلک نظر ته متوجي کیږي، د خلکو د بربادي او گمراهي سبب نه ګرځي، په مشکلاتو کې ناراضي. کوم سړی چې شهرت لري هغه د دې ټولو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو دغه حالت خو خیر دی، دغه حالت چې سړی په شهرت کې داغه چې یو سړی دې ته وګوري چې یو سړی ډیر حسن لري، جمال لري، شایست لري،
نو هغه د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي په نسبت د هغه چا چې هغه د حسن او جمال نه لري. نو په حقیقت کې دغه سړی ګټه ډیره کسړی داسې عمق ته وګوري، داسې یو سړی دی هیڅ پر چا باندې قدرت او حکومت نشته، ساده زندگی ده، یو سړی پاچا دی، یو سړی ورته وګوري دا عمق ته وګوري نو حقیقت ته متوجي سي. نو دغه ساده زندگی او دغه ساده سړی دا په ډیرو درجو تر هغه خیر دی چې هغه پاچا. ځکه عمر رضی الله عنه په بارکی بزرګانو دا قول را نقل کړي چې عبد الله ابن عمر چې د زوی دی لس کاله بعد یې په خوب کې ولیدي، په خوب یې ولیدي. نو عمر رضی الله عنه وايي په داسې یو حالت کې وو لکه یو ډیر انتهایی ستړیا چې ور باندې تیر سوي او ډیر سخت ستړی سوي او په خلو باندې لړلی او تازه د دې ستړیا څخه خلاص شوی. نو وايي چې ما ورته ویل چې ولی په داسې حالت کې وای درته ویل چې الله تعالی د حساب څخه اوس خلاصو چې زما د خلافت په ارتباط حساب کې. نو چې عمر رضی الله عنه غوندي شخصیت چې د الله پیغمبر فرمایي لو کان بعدی نبیا لکان عمر رضی الله عنه، دا هغه دغه یو حالت وی. نو دا چې یو سړی بی دین هم وي، د کفارو مزدور هم وي، غلام هم وي، حتی اسلام او دین ته عقیده نه لري، په ارتداد مبتلا وي، د دې سړی به څه حالت. او دا د دنیا ژوند دغه کس چې ساده ژوند دی او دغه کس چې پاچا دی هیڅ فرق نه سره. هغه هم دغه نه ډوډۍ خوري لکه ته چې تونه ډوډۍ، هغه هم دغه خوب کوي لکه ته چې کوي. که هغه څونه لذت د ډوډۍ اخی تم دغه نه لذت اخلي، که هغه خپل طبيعي ضرورت څونه پوره کوي په غیر شرعي طریقه ته په شرعي طریقه پوره کوي، ستاو د هغه په نفس الامر کې هیڅ فرق نشته. صرف داغه بیچاره مسؤلیت دروند دي، آخرت یې خراب، دنیا یې په ذلت او ستا آخرت هم جوړ، دنیا دې په عزت. دا خوشالت دی که سړی دې ته متوجي سي. نو یو د فضائل وهبیه دي چې الله تعالی کوم بنده تور کې پدې کې حسد نه کول پکار، او کچا حسد نه کاوه دا تر ټولو خیر. یو حدیث کې راځي یو صحابي وايي موږ په مجلس کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره ناس، نو دې مجلس ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل چې وس یو کس راځي دې مجلس ته، هغه د جنت خاوند الله تعالی جنت کړي. وای ورسته موږ وکړه یو صحابي رالی، دا صحابي تازه او دست تازه کړی دي، دا ژره ولاسونه اعلان دي، نو مجلس کې کښینست. دا صحابي وای ما پیغمبر علی السلام په دې مجلس کې دا خبره کړې، نو بیا په دې کس پسیس ولم چې دا معلوم کما چې دای کم اعمال کوي. نو وایوارلم کوړه ولمار په زستا ملمه صحابه کرامو کې خدا ملمستیا خورا ډیرو ولا غول سي شتنه نه دراڅ کړي. نیواش په مو سره وکړه، نو ما د داسې خاص عمل نه دی لیدل. عام زندگی چې څنګه د عام کسانو د جماعت المنځه پابندي ده، خپل کاروبار دی، بس حتی تهجد ته نه دی پورته سو. دوه مشپه مو سره وکړه او درې مشپه مو سره وکړه، داغه حالت دی. دا بل ورځ د پښتنه راځه وکړه، دا درې ورځ بعد ستاسو خدمت وی، نو ماته وایي کز ما په وسه پرې زبې ادا کوم، ولمارت الخدمت نه لرم، الله دې تاسو جزای خیر درکړي. ستاسو مبارک د الله پیغمبر داسې خبره وکړه. نو زه په دې لټ کې سوم چې هغه کوم عمل وو چې ته جنت ته بیوله. نو ما ستاسو اعمالو کې داسې کوم عمل زیات عمل نه دی لیدل، عام اعمال ولکه څنګه چې نور کې ترته زه خدا خاص عمل نه کوم، بس دغه 15 وخت المنصب جماعت باندې کوم، کاروبار ته وزم بیرته راځم، بل داسې کار نه کوم. خو یو صفت په ما کې الله تعالی پیدا کړی چې د الله تعالی د بندگانو سره د هیڅ سره حسد نه کوم، د هر چا پر نعمت باندې خوشاله یم او دا وایم چې الله دې د نعمت د تروزي یو زره د چا پر نعمت باندې د چا په ترقه باندې خوامه نه بدی. نو دغه عمل وو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جنت مستحق وو. کله لږ عمل سړی کوي خو ډیر اعلی عمل، کله ډیر اعمال سړی کوي خو یو عمل لا مقبول نه، ځکه بد عمل پګړي. نو په فضائل وهبیو کې تمنا د بل چا کول دا منع، دا به سړی نه کوي. او الله تعالی په بل صورت کې بیا فرمایي وای تاسو کچيري غواړي چې یو د بل ترقی وکړي، یو د بل څه عزت پیدا کړي، نو د دې عزت او تفوق او ترقی سبب او مدار هغه صالحه اعمال ونیسي، یو د بل سره په صالحه اعمالو کې
مسارعت وکي، مسابقه وکي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بس په دانی کو اعمالو کې یو د بل څخه سبقت کی، پدې کې یو د بل سبقت وکي او هر یو ته کامل ثواب مجر کو. الله فرمایي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. تاسو تمنا مکوئ ما د هغه څه فضل الله چې فضیلت ورکړي وي الله تعالی به پاغه سره بعضکم وبعض استاسو لرا على بعض پر بعضو باندې للرجال نارینو لرا نصیب خپل حصہ د آخرت د ثواب مما اکتسبوا د هغه څه چې دوی کسب کړی وي وللنساء او د شذو د فار نصیب حصہ د مما د هغه نه اکتسبنا چې دوی کسب کړی وي او مدار د نجات د قانون هغه اعمال دي بس په اعمالو کې یو د بل کوشش وکړي نو دا اعمال به هغه فضائل کسبیه دي چې د کسب او مهنت په ذریعہ باندې سړی ترقی او فضیلت حاصلوي سي پدې کې یو د بل څخه کوشش وکړي ترقی وکړي. واسأل الله من فضله او تاسو سوال وکړئ د الله تعالی څخه من فضله د الله تعالی د فضل. ان الله یقینا الله عز وجل کان دی بكل شیء علیما بكل شیء فهر شی باندې علیما پر علم لرونکی. یعنی که تاسو غواړئ چې یو د بل فضیلت حاصل کی یو پر بل باندې ترقی حاصل کی نو بیا خالی تمنا دا پیدا نه کی بلکې د تمنا سره سره هغه اسبابم په کار واچوي چې تاسو په اعمالو کې ترقی حاصل کی. هغه دا چې د الله تعالی څخه دعا وغواړي او الله تعالی بس تاسو د پاره تر هغه خیر او نعمت درکې چې تر هغه به خیر وي. نو دا هغه فضائل وهبیه دي چې د اعمال متعلق دي. واسأل الله او سوال وکي د الله تعالی څخه یعنی که تاسو غواړئ چې فضائل حاصل کړئ نو مطلق تمنا کفایت نه کوي بلکې د الله تعالی څخه سوال وکي من فضله د الله تعالی د خاص فضل. الله تعالی به پر تاسو باندې خاص فضل وکي او تاسو په اعمال او اموال او بدنونو کې به برکات واچي او خپل انعام به در باندې وکي. ان الله کان بكل شیء علیما. ان الله یقینا الله عز وجل کان دی بكل شیء علیما بكل شیء فهر شی باندې علیما پر علم لرونکی. الله تعالی ته په هر شی باندې علم ستا د هر شی په ارتباط الله تعالی علم لري. په دې کې درې سره قسمه فضائل راغل. یو هغه فضائل وهبیه دي باغی کې تمنا منع ده او وجه د تخصیص معلومه سول چې الله تعالی ته د دې علم دی نو تاسو په دې کې تمنا مکوئ. او دوم فضائل کسبیه معلوم سو چې ثواب اصل پر اعمال باندې دي نو شذو ته پر ثواب ورکول کیږي نارینه او تم پر ثواب ورکول کیږي او اصلا د ترقی او د سعادت ځای اخرت دی او اخرت د اعمال په وجه لاس ترازی. نارینه توب خیر نه دی د شذ توب او نه شذ توب خیر دی تر نارینه توب، نه قومیت خیر دی تر غیر قومیت او نه حسن تر عدم حسن خیر دی. دا یو پر بل باندې خیر نه. نو فضائل کسبیه ثواب حاصلول دي دا د اعمال په ذریعہ کیږي او په دې کې تاسو یو د بل د مسابقه سره ول. او دریم قسم هغه فضائل وهبیه چې هغه د اعمال پر اړه لري. دا هغه په ارتباط الله تعالی و فرمایل چې په دې ټول باندې علم زلرم چاته چې می څنګه فضیلت ورکړي چاته می څنګه ورکړي دا یوازې زما د علم مطابق ما ورکړي. د انسان عقل قاصر دی هغه دا ټول شان نشي درک کوله. د حسد په ارتباط باندې احادیثو کې خورا سخت وعید راغلي ځکه حسد ډیره بده بیماری ده. حسد د انسان اعمال بربادي، حسد د انسان وجود بربادي او حسد د انسان اخلاص بربادي. او پدې کې حسد دا په دنیوي کارونو کې بیخي ډیر دی، خصوصا دکانداران ورونه پدې کې ډیر سخت مبتلا دي او دا ډیر خطرناک مسله ده. بلکې د دې داسې یو مثال دی لکه یو سړی چې پیسې ګټي او بیا یو صندوق ته اچي، ولاندې در دې صندوق اور بل دی او پیسې چې تاسو صندوق ته اچولې هغه تلاندې سوځي او ته په دې خبر نه چې دا پیسې سوځل کیږي. کله چې صندوق وګوره هغه لاندې ټول سوځېدلي. نو د دې حسد عین د اسی مثال. څومره نیک اعمال چې انسان کوي، لمونځ دی، روژه ده، عبادت دي، صدقات دي، عمرې دي، حجونه دي، جهاد دي، دغه ټول اعمال
دا په حسد باندې بربادي. د آخرت په ورځ چې کله د قیامت په میدان کې یو سړی ودرېږي او د الله تعالی په حضور کې راشي، نو د خپل اعمالو څخه به لاس پریولي، دغه ټول اعمال به برباد شي او دا به بل چاته تللی. نو حسد ډیره خطرناکه مریض دی او دا په دکاندارانو کې بیخي ډیره، چې کله د وڅنګ ته بل دکاندار ته ګراک ودرېږي، د دې بیچاره حال داسې وي لکه اورچ پر بد. دا کسړی ورته متوجي شي، دا د الله تعالی پر تقدیر باندې اعتراض، چې الله تعالی تا ولې د په ذهن کې دا ورواچول چې هغه دکاندار ته ودرېږي، ولې دا په ذهن کې نور واچول چې ما ته ودرېږي. دا غرنګ په علماو کې هم دا مریضي خورا ډیره، د شهرت طلب، داسې د مال طلب او د نعمت طلب، یو پر بل باندې دا پکښ ډیر دي او دام اعمال دغه سي ډیر سخت بربادي. او په شوزو کې دا مریضي خورا ډیره، دا حسد مرشد نه وینو چې زموږ اکثره اعمال خراب وي، دعاګانې مو نه قبليږي. هغه بنیادی وجه دا وي چې په موږ کې باطینی مرزونه ډیر، ظاهري خو جوړیو باطین مو نه جوړ. حسد را پکشي کی وي، غیبت کوو، بدګمانی کوو په خلکو باندې، بهتان په خلکو باندې وای، په خپل مجلسو کې احتیاط نه کوو، طمع را پکشي کی وي، حرص را پکشي کی وي، بخل را پکشي کی وي، اخلاص نه را پکشي کی په اعمالو کې مریاوي. دغه ټول اعمال د انسان نور نیک اعمال ور بربادي. نو د حسد څخه ځان ساتل په هر حالت کې ضروری دي. علماء د دې آسان علاج دا شو درې دي چې د هر چا په نعمت باندې خبر سوي چې الله تعالی یو چاته ترقی ورکړي، کستا پزړی کې په دې باندې پریشانی رااله چې دا ولي ورته حاصل شوی، په دې پوسه چې د حسد مریضي در پکې کې. اوس علاج دا دی چې بس د استاد زړه نه خوشي هغه سړی ته دعا وکړه چې الله تعالی ته په مال کې نور زیادت راوړ، ته دا مال محفوظ کړه، ته داغه د مال او د شهرت او یاد د شایس د دنیا او آخرت په خیر کې ور تمام کړه. که څه هم د استاد زړه نه قبلي، دا وای په خپل باندې وای، په زړه کې نه په خپل باندې وای او د خلکو په مخ کې وای. په دې وجه به قرار الله تعالی استاد زړه څخه د حسد مریضي وای لري. او بل دا چې دا دعا دې سړی ډیر وای، اللهم اغفر لاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. دا دعا دې ډیر وای. یا آسان دا دعا، اللهم لا تجعل غلا للذين امنوا، اے الله تزما پزړی کی پریشانی او حسد د هغه چا سره چې ایمان راوړی دي، زما پزړی کی حسد مو سره پیدا کړي. نو دا په دغه صورت کې انسان د دې مریضۍ څخه خلاصيږي. په دنیوي کارو کې حسد کول، په دینی کارو کې حسد کول حرام دي. یو قسم یو شی راځي غبطه دې توای چې ته د بل د نعمت د زوال تمنا نه کې، بلکې الله تعالی بل چاته نعمت ورکړي ته دا تمنا وکړي چې الله ما تم دغه نعمت راکې. دا بیا منع نه دی، دا بیا روا ده. مثلا یو چاته الله تعالی علم ورکړي ته دا تمنا وکړي. په دنیوي امورو کې غبطه کول دا روا ده، په دینی امورو کې مستحب ده، بلکې سنت ته سره باید وکړي. ان الله بكل شيء عليم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون ولكل هر یو لرجعلنا مشغرزولی دی موالي وارثان مما ده هغه څه ترك الوالدان والاقربون چې پرې ایشي الوالدان مور فلار والاقربون او قريبان والذين عقدت ايمانكم او هغه کسان عقدت ايمانكم چې تاسو رستل اسونه تړون کړي وي فاتوهم وي تورکی نصيبهم داوي حصہ ان الله يقينا لا عز وجل كان دي على كل شيء شهيدا وهر شي باندې کامل گواه. د دې آیات مقصد دا دی، د مخکنی آیاتو سره مناسبت هم دا دی چې مخکې آیاتو کې د میراث دینی احکام ذکر سو او دلته د میراث دینی احکام ذکر کیږي. په خوا زمانه کې داسې طریقه و په ابتدا د اسلام کې چې د جاهلیت په زمانه کې هم دا ترتیب وو چې یو کس به د بل کس سره تعهد وکي، دته ویل عقد موالات ورته ویل د دوستۍ تړون. دا د دوستۍ تړون داو چې هغه کس به د بل کس ته ویل چې زما کله کوم چا سره مقابله و ته زما دفاع کوي او ستا که مقابله و زب ستا دفاع کوم. نو په دغه صورت کې به بیا دوی دا ویل کزه مړ سوم زما په میراث کې ته شریک او کته مړ سوې ستا په میراث کې به بیا زه شریکم. دا عقد موالات کې دی. نو بیا په ابتدا د اسلام کې شپږمه حصہ د میراث ورکول کېدل
خو کله چې د میراث احکامات راغله او د ذوی الارحام مسله راغله، ذوی الفروض والعصبات ذوی الارحام نو په دې وجه باندې دغه عقد موالات اوس منسوخه دي. په دغه آیات کې دغه یادونه کی ولکل جعلنا موالیا مما ترك الوالدان والاقربون، او هر یو لره جعلنا مشګرزولې دي موالیا وارثان مما د هغه څه ترك الوالدان چې پرې ایشي وي مور او پلار، والاقربون او نږدې قریبانو پرې ایشي وي، هر یو لره موږ وارثان ګرځولې دي خپل حصہ د میراث وړي. والذین اغه کسان چې دا اول څخه عقدت ايمانکم استاسو رستلا سنو داغو سره تړون کړی وي، یعنی مولا الموالات وی عقد د موالات وی فاتوهم نو تاسو ورکی هغه لره، یعنی هغه ته ورکی نصیبهم داغو خپل حصہ پجمه ده. ان الله یقینا الله عز وجل کان دی علی کل شیء شهیدا، په هر شی باندې پوره علم لرونکی گواه دی. یعنی الله تعالی ته دا معلومه ده چې تاسو میراث ورکی او د شپږمې حیثیت ورکی، او دا چې څوک به ورکی څوک به نور کی، په دې ټولو باندې علم هم لري او په دې ټولو باندې گواه هم دی. صدق الله.